بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو، نن بیا رالو یوې مدرسې ته، مدرسه فاطمه زهرا للبنات، هریچن سره نږدې نهر بنگلا، هغې رحمان ټاون مدرسې ته به مخکې ورځو. نو راځئ مون سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجي صاحب تاسو څنګه یې؟ خیر دی جی، بالکل الله خوشاله کا. اجي صاحب مدرسه موږ خپله باندې ولیدله، مدرسې کې تاسو سره د کم ځای نه خلکو امداد وکړو، د کم ملکونو نه چې کړی دی، یا مطلب پاکستان نه یا بهر ملکونو نه، تاسو دې حوالې سره څه پیغام، څه میسج ورکوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو چې چینل ډېر شکریا ادا کو او تاسو موږ ډېر ښه سوال وکړو چې تاسو رالی او د مدرسې باره کې موږ سوال وکړو. الله ډېر خوشاله کا. د مدرسې الحمدلله زمونږ په ذهن کې امدانو چې موږ مدرسې له ځای ورکو، نو زمونږ بل چا بس دوی چې مدرسې له ځای راکړي، نو کور کې ساده سره موږ د نیمې نه ناستانه شو، هغه کار موږ نه الحمدلله واغستو، موږ یو بار مرلزه مدرسې ته وقف، شکر الحمدلله. بیا دا د شیخ صاحب افتتاح کړ، قاسم صاحب او عبدالعزیز قاری صاحب د انبار هغوی هم راغلي او دلته دعاګانې وشولې. دا ځای بیا شال پروت و. زه په سعودي عرب کې 27 کالونه تقریبا یم د مکې او د جدې ترمنځ په بحر وته ویلته یم. نو زه داسې ناست وم د حج نه مخکې چې لکه دا ځای به د کومې پورې شال پروت وي، راشه دې له وځه. نو خدای شته په ټیم مې بیگ کې هر سامان کپړې مې پوړې کېښود او بس هر څه مې راواچول. مې حرم شریف کې 2 رکعته لمونځ وکړ، الله نه به سوال وکړم او به وځم. الحمدلله چې حرم شریف ته لاړم، قاسم صاحب د شیخ قاسم صاحب ټلیفون وکړو د شیرګړ اکبر حاجي صاحب، زه راغلم حرم شریف کې ما، نو هغه سره ملاقات وشو. هغه ته مې بیا درخواست کې خو جیزه خدای باره کې راوتې ما، نو هغوی هم دعا کړو وځه. نو الحمدلله د هغه مسافر ورونو 4 ریال راکړی، چا 9 راکړی، چا 50، چا 100، الحمدلله کو پارزي کې دي، سعودي عرب پارزي کې دي، هغوی موږ سره امداد کړی دی. نو هغه ستاسو د چینل په وساتت سره زه هغوی ته دا ښیم چې د الحمدلله دا بلډینګ 3 چته ولاړ دی، د بره 4 دیوارۍ سره 4 چته سازیږي. الحمدلله دا برکت دی د مسافر ورونو کو په دې ملک کې موږ سره د دې مدرسې سره امداد کړی دی الحمدلله. نو دا دلته په ځای لګېدلي دي. زموږ نمبر زه به سعودي عرب نمبر هم ورکړم، 050-233-2461. دا زما د سعودي عرب نمبر دی، 050-233-2461. په دې باندې زما واتساپ ایمو ارس مسنجر ارس دي. او یو سړی وایي چې راځي ګورم، زما یو ملګری اوس دغه نه راغی د بونیر نه، او هغه موږ سره الحمدلله ښه امداد کړی او راغی په خپله چې پکې وګرځېدو ما ته حاجي صاحب، نو ډېر خوشحاله شو الحمدلله. او الله دې خوشحاله کړي، والله د هغوی والد صاحب ته دې وزونه ور ورسوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب محترم، موږ خو دې مدرسې ته رالو، دا راته ووایه چې دا مدرسې بنیاد کې کله کېښودل شوې دی او دا د چا زره نګرانۍ کې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وقال النبي صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه الحدیث او کما قال. زه خو د ټولو نه اولا ستاسو د چینل خیبر سیمه US ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دلته موږ له رالی او دغه پروګرام تاسو ریکارډ کوئ او دا د عوامو مسلمانانو ته ښایي. تاسو لومبنۍ تپوس دا وکړو چې د دې ابتدا په کوم تاریخ شوې وه او چا کړې وه. نو د دې ابتدا 2019 کې شوې وه. حضرت مولانا شیخ الادریس صاحب دامت برکاتهم العالی هغوی د دې افتتاح کړې وه او راغلي وه هغوی، او داسې نور ډېر لوی ګڼ شمېره کابر علما کرام چې شیخ قاسم باباجي صاحب او ډېر نور لوی مشایخ زمونږ چې کوم دی هغوی دلته راغلي او د دې مدرسې افتتاح هغوی کړې وه. او دا زیر نگرانی حضرت مولانا قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتهم العالیه چې زموږ استاد محترم دی، د هغې ماتح لاندې او د هغې یو شاخ دی جامعه فاروقیه هریچن انبار کلي سره.
لکه انبار کړي چې کوم مدرسه د هغې دا د برانچ هغې دا یو برانچ او دا یو شاخ دی د هغې د زیر نگرانۍ لاندې چلیږي دا مدرسه جامعه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د دې مدرسې نوم دی او د دغه زیر نگرانی چې کوم دی نو زمونږ استاد محترم قاری عبدالعزیز صاحب نور ډېر لوی شاخونه دي د هغې ماتح لاندې چلیږي